بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين. هذه مسألة بياني دي قدري مولا. شهود الاصل کم چې اصل گواهان دي کچري هغه د شهادت نه انکار وکړلو، ما ویلو پرون مثال کې ما خالد اصل گواهانی او یوسف او هدایت د فرع دي. نو که یوسف او هدایت د قاضي په مجلس کې د مدعی د طرف گواهی ورکړله، خو چې به موږ نه تاسو شو موږ انکار وکوي، موږ دغه شان شهادت نه کړي، نو بس قصه ختمه کا ورسېدلې به ولی تعرض دی بکی دا شهود الفرع وی چې دیو گواهی کوي، موږ د دیو په گواهی کو او هغه انکار کوي، تعرض شو کنه. حالانکه د شهادت علی الشهادت د لپاره تحمیل ضروری دی. گویا چې شهادت الفرع وی چې موږ گواهان جوړ کړي دي اصل گواهانو، او هغه چې وی موږ گواهی نه کوو، نو مطلب دا دی چې موږ گواهان نه دي جوړ کړي دي. تعرض شو کنه. وین انکر شهود الاصل کې چری انکار وکي د اصل شهود الاصل اصل گواهان الشهادت د شهادتنا لم تقبل نه بقبليږي شهادت د شهود الفرع لأن التحميل ځکه تحمیل خو الشهادت ولا شهادت کې ضروري و کنه. تحمیل خو پیژنې چې اصل گواهان با فرو گواهان جوړي اشهد علی شهادتي دا به وتوي. تحمیل چې نه ثابتېږي للتعارض بین الخبرین ځکه د اصول او د فروع د خبرونو منځ کې تعارض رااله، او هو شرط حالانکه د صحت د شهادت د فروع او د پاره شرط دا و چې تحمیل وي، هغه نشته، او هو شرط تحمیل خو شرط دی. واذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانة الفلانية ب1000 درهم وقال اخبرنا ان لفظ سره وقال اخبر ساکه سره لك اخبرنا دي كان اخبرانا دي كان ٹھیک ده. اخبرانا انهما يعرفانها فجاء بامراه لك برو ګوري جی مثلا زید دے ټول برو ګوري په زینب بنت بکر البشاوریه باندې دا وکړه زما 50 روپۍ دي. زینب بنت بکر البشاوریه باغی باندې دوه گواهان، یو زه او یو خالد، دا به گواهان مشو چې او د زید په زینب بنت بکر البشاوریه باندې 1000 روپۍ دي. صحیح شو. به ما او خالد دا یوسف او هدایت گواهان جوړ کړل چې لال شي قاضي مجلس کې تاسو گواہی وکړي، موږ ته عجز ده عذر ده. به دا یوسف او خالد لاړ دا هدایت یعنی فرع گواهان، او دا قاضي په مجلس کې وای قاضي صاحب د زید په زینب بنت بکر البشاوریه باندې 1000 روپۍ دي، موږ گواہی ورکو او موږ فروع گواهان، موږ ته اصول گواهان دغه شانو اصول گواهان ورته دغه شان گواہی را کړي، تاسو پوهیږئ. او دا مر سره وای دا زینب بنت بکر البشاوریه اصول کم گواهان دي ما او خالد وتیات کې هغه پیژنیم، پدې کې زید مدعی راشي زنانه ځان سره ولین پدې 1000 روپۍ دي. خدا فرع گواهان نه پیژني چې دا غزنانه ده کنه ده، پدن لګي شی مې وران کو څنګه دې ځنه ووري به فروع گواهان گواہی ورکی چې په زینب بنت بکر باندې د زید 1000 روپۍ دي، قاضي په مجلس کې گواہی ورکی. او دا مر سره وای چې د زینب بنت بکر البشاوریه اصول گواهانو پیژندلم، زید مدعی دغه مدعا علیها راولی قاضي مجلس ته چې هم دا د زینب بنت بکر البشاوریه ده، خدا فروع گواهان نه پیژني. دې صورت کې به قاضي مدعی ته وایي د سکار وسوکا چې نور دوه گواهان راولا چې هغه وایي چې زینب بنت بکر البشاوریه همدای ودا د تا چې کوم حاضر کړی دا او د فروع گواهان چې د کوم گواہی ورکړي دا یو ده، توس دا راوړه چې همدای ودا. ځکه زینب نوم به بکر به د پلان نومي او د پیښور به د هډیر شي کېدلی شي،
او غسر دمروي د زید په روپۍ دی اوس کوم راغوي نه پیژني اگر چې اصول پیژندل خو د قاضي په مجلس کې اصول گواهی نه ورکي څوک ورکي فروي ورکي پدن لګي پوه شوي کنه بهرحال مسله بده کې شوله چې قاضي به مدعي ته وي وزو گواهان راولا چې هغه دې گواهی ورکي چې زینب بنت بکر البشاوریه د چا متعلق چې فرو گواهی ورکي بچا چې ته داوا کې تا چا زیره کړي دا ما غدا قبل ده صحیح شو تو ګورئ و اذا شهد رجلان کله چې دوه کسان گواهی ورکي هدایت او یوسف فرو گواهان نه ما هو دغه خالد صحیح ده ټیک ده و اذا شهد کله چې گواهی ورکي رجلان دوه کسان فرو گواهان علی شهادت رجلین په شهادت د دوه اصول گواهان باندې اسماء د خالد په گواهی باندې گواهی ورکي علی فلانه بنت فلان چې فلان کوي بنت فلان کوي الفلانیه چې دا به الف درهم په دې معنی د زید زر درهم دي وقال او دام وی دا فرو گواهان چې اخبرانا اصلي گواهان موږ ته خبر راکړو انهما هغه دواله چې دي اصلي گواهان یا رفانها هغه پیجنیم فجاء بامرات دي کې مدعي خزرا ولي وقال او فرو گواهان ورسره وی چې موږ ته خدا پته نشته چې دا غي ودا کنه د موږ نه پیژنو لا ندري موږ ته پته نشته اهي هذا عمله چې د اصول گواهانو د چا متعلق گواہی ورکوله همدا غدا کنه ده فإنه يقال دی وخت به ویل شي مدعی ده هات شاهدین دو گواهان نور ولا یشهدانی چې گواہی ورکی چې ان دا خزه حاضر چې ده همدا غفلان کیدا تاسو په خبره پوه شولې وجه څه ده لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت نسبت سره معرفه چې ده باغی باندې شهادت متحقق شو زینب بنت بکر البشوریه هغه باندې شهادت وشو دغه خبره نشته ده خدا کوم چې حاضر ده دا غدا کنه ده پتن لګي پوه شوي کنه هغه کوم چې په نسبت سره متعارف شولا بنت بکر البشوریه دغه متعلق غوي ورکړل شو دا خبره ټیک ده خدا حاضر هغه ده کنه ده ذکر شهادت په معرفي بالنسبت باندې هغه متحقق شو والمدعي يدعي الحق على الحاضره هرن کې مدعي خو داوا د حق په حاضره باندې کوي ولعل او کې رشد حاضر شدا دا غیر د اغینوي نرسيبي ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها لهذا واستعريف بکار دي چې نور گواهان گواہی ورکی چې گواهان چې د کمی خزي متعلق گواہی ورکی عمدای ودا مثل النسبه باندې فلا بد من تعريفها نظر دي تعریف دې حاضر کول هم په دې نسبت باندې چې دا حاضر زینب دا بکر لور دا عمده بشوري وما غيودا ونذير هذا اذا تحمل الشهاده ببين محدوده يذكر حدودها وشهدوا على المشتري لابد من اخرين لکبر وګوري دا بس نذیر پیش نذیر ولا بیانې خدا غینم ګران غونته کړي نه دی ګران مړه بس بار ګوري زید چې دی د داوا وکړه بای بکر کور خسته د عمرنا او دغه کور پلانکی حدود دي مشرق ته پلانکی کور دی مغرب ته پلانکی دی شمال ته پلانکی دی جنوب ته پلانکی دی دا کور چا خسته دی امر خسته دی چانه خسته دی بکر نه چاویل زید او زی شفی مقاضی سے مالته والا پوه نه شي او بده کې گواهان امر واستل چاو جی زید بکر چې د کور خسته دی دا مرنه او دغه حدود دي یعنی شرقانی د پلانکی پټه دی غربانی پلانکی جنوبن پلانکی شمالن پلانکی دا امر خسته دی د بکرنا او زید په شوفه کوي گواهان گواهیم ورکی پوه شولې کنه به ویما زید داوا وکي قاضي صاحب چې د امر بکر کې منګوران نشو د امر بکر مې نه لري کوي زید داوا وکي چې دی خالد پټه خسته دی قاضي صاحب دی یوسف نه او د دې پټي څلور حدود دغه دي او گواهان امراولي او زه به شفا کوم گواهان مغه شان ورکی تاسو پوه شئ پدې کې خالد انکارو کې وای ما د یوسف نه پټه مټ ازما په قبضه کې د څه پټه نشته چې څلور وړه حدودي ما په قبضه کې دا نشته اوس به قاضي د مدعي ته وای
چې لاړ شه نور ګواهان راوله چې اوس هغه د دې ګواهي ورکړي چې دغه حدود والا پټې د دي خالد په قبضه کې هم دی چې دا ثابت شي نه به تعالی موږ په شپه کې درکو خو نه درنه کوله چې زید دا وکی خالد باندې چې وای دی خالد پټې خسته رچانا یوسف نه او دغه څلور وړه حدود دي او زید څو یې زپ کې شفاکو او ګواهان د قشن ګواهي ورکی حدودم بیان کی خو خالد وای چې ما په قبضه کې داسې پټې نشته چې دغه حدودي اوس به قاضي مدعي ته ویلال شنور ګواهان راولا چې هغه دا ثابت کی چې د خالد په قبضه کې دغه شان حدود ولا پټې مشته کنه اسې شو کسی کې پوه شو به نو نور ګواهان پیرا وصل کنه ونذير هذا اذا تحمل الشهاده کله چې تحمل د گواهی وکي ببین محدوده ببین لیکل کنه په یو محدود معنی چې حدود بیان شوی یو پټې دي مثلا په یو خاص بیا باندې یذکر حدودها یا یذکر چې ذکر کی هغه دغه حدودم یا ذکر شي دغه حدودم مدعی ذکر کی وشهیدو گواهانم گواہی ورکی په مشتری باندې چاو دغه شان قصه شوی مشتری باندې دا وو کی او گواهان دغه خلاف گواہی ورکی نو سلا بد من اخرین نور دو گواهان پکار دی شهادانی گواہی ورکی به خبره چې ان المحدود بها هغه پټه د چا چې دغه حدود بیان شوی څلور اطراف والا فی ید المدعى علیه د خالد په قبضه کې شتم دی پوهیږي کنه د دې دوه گواهان ضروری دي په دې مثال پوه شوی بل اوري بل نظریم ده وكذا اذا انكر المدعي عليه ان الحدود المذكوره في الشهاده حدود ما في يديه به بدل کوي مساله ما په خالد دا وکړه چې ستاسو کم پټې دي شرقا غربا شمالا جنوبا دا حدود دي لازم ده خالد وي او گواهان مراول مغوم وي اوجي د پټې د خالد سره ور سره دي او دا د حدود دي خالد وي جز ما په قبضه کې داسې پټې نشته اوس به قاضي ما ته دوباره وایي مدعي چې چلال شه اوس دوه ګواهان نور راوله چې هغه د هم ثابته کړي چې د خالد په قبضه کې شتم دی پوهېږئ که نه دا خو آسان شو وکذا اذا انکر المدعى علیه مدعا علیه خالد انکار وکړي چې ان الحدود المذکوره چې دی په شهادت کې حدود ما فی یده دا هغه حدود دي کوم چې زما په قبضه کې دي مطلب دغه زما په قبضه کې کم پټې دی ایبا خدغه حدود نه دي دا ته چې کوم حدود ولایاده دغه شان پټې زما په قبضه کې نشتا قاضي بو ته ذکر کوم چې ثابت ک دوباره نور ګواهان راواله ورسېدلې به نور خبري اساني دي قال وكذلك كتاب القاضي الى القاضي دغه شان ورسب کتاب القاضي الى القاضي دی وردا مسلم غیب شان دا څه مطلب ته خاطول ګوري کتاب القاضي الى القاضي هم مخکې ویلو کنه ز قاضي ما خالدم قاضي دی ز خالد تلیکل وکم چې زینب بنت بکر البشاوریه باندې د زید 100 روپۍ دي او ما سره گواهانو گواهیم ورکړي د لحاظ تی نافذه کا خط تور ولېګم زینب بنت بکر البشاوریه ستا په باخار کې دا تبین حکم نافذ کا ذکر داغي خلاف گواهی ارسما سره شوی دي قضا کتاب القاضي القاضي دو قسمو کنه او په قدامو پتن لګي بوې شوی کنه لیکل وکم خالد تا چې بای زینب بنت بکر البشاوری استا خار کې دا پاغه باندې د زید 100 روپۍ دي او زید داوم زما مجلس کې کړي وا گواهان هم راوستي او هغه وخت کې دل تاغه وم اوس هغه استا بخار کې د لحاظه د روپۍ ته ولواله رسې به نچا گواهان الته خالد ل خط ورله خالد بډاریک د سینه کوي چې زینب بنت بکر البشاوریه نه روپۍ والی او زید له ورکی کاغې انکار کو زنه ما قاضي به ورته وي خالد به ورته وي لال چې نور گواهان راواله چې هغه دا ثابت کی چې دا اومق جنې ده چې اول کاتب قاضي دې خلاف زید د 5000 روپۍ فیصله کړې و اوس دا ثابت هم کی دا غدا وکنه ده نرسې به ځکه ما بخار کې بدینوم باندې په دې پلانوم باندې هډې رکھې دا کوم یو ده وكذلك كتاب القاضي القاضي ولي لانه ذکر کتاب القاضي القاضي چې ده فی معنی الشهادت علی الشهادت دام په معنی د شهادت علی شهادت ده څنګه په معنی د شهادت څنګه چې فروع گواهانی کنه
اصول گواهانو د طرفي دلتم دا لیکل د کاتب قاضي دویم قاضي ته دا د سیده لکه چې گواہی شهادت علی شهادت کوي ذکر کاتب قاضي سره خو گواهانو گواہی ورکړي کنه د کاتب قاضي د څه شو لکه فرو گواهان دا لیکل کيل تیلیږي الا ان اعتراض یاره فرو گواهانو کې حکم اس کم دوتوب ضروری وکنه چې دو به الله قاضي یو دی دا داغو په څنګه ودره جواب قاضي چې دی د کی کمال دیانت دی او ولایت هم کامل له نو بس کنقل ځان لو کیم کافی ده دو کسان په کې ضروری نه دي الا ان القاضي چې لکمال دیانته د وجه د کمال دیانت خپلنا او وفور ولایته د وجه دین چې ولایت هم کامل له قاضي ولایت خو کاملی يتفرد بالنقل لا بنقل کې ځان لم شي خیر دی متفرد هم خیر دی ولو قالوا في هذين البابين التميميه وليس مكه مسلكه كتاب القاضي للقاضي وكشهاده الشهادت فيه دسي وي زينب بنت بكر التميميه دا اوس نسبت عامه دا کار نه ور کوي دي کې بمکه شندو غوان نور راولي چې غدا جنیدا نرسيبي البشاوريه وي الپنجابيه وي الپختنيه وي څه وي کنه هغه دي کې شل نوري کېدل شي مومنديه وي الماجريه وي وګورئ ولو قالوا في هذين البابين التميميه لم يجوز ند جائز حتى ينسبوها الى فخذها ها چې فخذ ته منسوب کی به ټیک ده فخذ معنی وړو کی قبيله ته جی زینب بنت بکر البشوريه نه دا غټ د خوشل کېدل شي خاص محله یاد کی مثلا لنډي سرک والا به صحیح ده وهي القبيله الخاصه فخذ قبيله خاصه ویل کی لاندې لیکلي دي اصل کې شفق قبائل د عربو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دي کې امام صاحب د کشاب دا خبره ذکر کړل مزه محشری او اول شعب د طبقه اولاده به قبيله ده به عماره ده شعب د قبيله نه غټ دي قبيله د عمارين عماره به د بطن به د فخذ نه فخذ به د فصیلین پوهیږي کنه وړو کې قبيله به د لنډه دادا وهذا د عدم جواز ولید لأن التعريف لا بد منه في هذا ځکه تعریف ضروری دی په دې مسله کې پلانکی لور د پلانکی نسبت یو ک تعریف وشي او تعریف په تمیمی سره نه کیږي دا خام دی ولا يتحصل بالنسبه ولا يتحصل او تعریف نه حاصلېږي بالنسبه العامه چې نسبت عامه وشي تمیمیه په دې نه حاصلېږي خیالم ده کنه وهي عامه حال دا چې دا نسبت عام وي بالنسبه کومه ده دغه کنه لاکشن صبر وهي دا تمیمیه نسبت دا خو عام ده په نسبت سره الى بني تمیم ټول بنو تمیم وته لانهم قوم لا يحصون ځکه هغه یو قوم دی چې شمیرې نه کیږي دې کې بډیر دغه نوم والا دغه بلان نوم والا او تمیمی جنګي بډیر شي ويحصل بالنسبه الى الفخذ هغه فخذ ته نسبت وکي کنه بس به ټیک ده یو خورو کې محلي ده لان خاصه ځکه فخذ خاص ته خاص نسبت ده بس ده ټیک شو وقيل وسرزي ولا فرغانيه صاحب دې هدايه علاقه ده دا خو مرغینان خو سره خو کې فرغانيه مو او یا دا څوک مرغینان د فرغانی وړو کې خار ده فرغانی غټ ده برحال دا فرغانيه چې ده کنه وای دا نسبت عامه ده په دې امکان نه کیږي کده سی ویل زینب بنت بکر الفرغانيه دا خو البشوريه بشان شو دا نسبت عامه ده والاوزه جنديه دا وس خاص ده دا د فرغانيه کې چې خاص لکلندي سرک بشانزیو او وقيل شاويلي السمرقنديه والبخاريه دا مام دي دغه ډېر خلک وقيل الى السكه الصغيره كسكي صغيره د نسبت وشي وړو کې محلي ته دا به خاص وي دا به صحیح وي دغه به نور غوان ته ضرورت نه چا غم دای ودا په خبره پیږي کنه او الى المحله الكبيره ته وشي او مصر ته وشي دا به عام دی ربني سيدي کې نور غوان مراولي چا غوي چې همدادا
پتن لګي پويږي کنه. برحال دا عرف خبرې دي زمنګ په عرف کې اب من خپل ګورو چې دا نسبت وشو دا عام نسبت دی چې نور گواهان په کې ضروري شي کنه خاص نسبت دی. ثم التعریف ان كان يتم بذكر الجد لک برغوري مرسي مسله ده سیدا چې تعریف کې د شیخانو طرفینو بنظمانی نیکنو هم ضروری دی. زید ابن بکر ابن عمر نیکنو هم به ذکر کوي. امام یوسف رحم الله وی صرف د بلان نوم واخیستل بس دا کافی ده. مدعی په داوا کې ویل زما دا په زید ابن بکر دا گواهانو په گواهی کې ویل زید 100 روپۍ ثابت دي په زید ابن بکر مې ویلو کنه انو په زید ابن بکر معنی سړي 100 روپۍ ثابت دي په زید ابن بکر باندې بس وای دا کافی ده چې د مدعینو واخیستل شي د پلان نوم واخیستل شي دا کافی ده. په داوا کې په شهادت کې څوک کوئی امام یوسف رحم الله او طرفین څه وایي چې نه نیکنوم به مرسل اخلي. تاسو پوه شئ البته کچری نسبت خاصه د نیکنوم په ذکر شي یعنی د مدعینوم ذکر شي په داوا کې یا په گواهی کې د پلان نوم ذکر شي او به نسبت خاصه به ولګي نیکنوم نه بس به هم ټیک د نیکه په ځمانه وشي. دا کوم تور د نسبت خاصه چې د نیکونو نه یو نیکی کنه نو. ثم التعریف تاسو په شنو په خبره معنی به تعریف چره و امکان تم بذکر الجد اگر چې تام کیږي د نیکه بنوم سرا عند ابي حنيفه و محمد رحمهم الله هم دا مفتابه رحم دا خلاف ثابت دی امام ابو يوسف رحم الله على ظاهر الروايات کې. فذكر الفخذ دا فخذ ذکر یو کو نسبت خاصه يقوم مقام الجد جد بځه ودرېږي د طرفین په نظمانهم لانه ذکر فخذ شری دا اسم د جد وینو اعلی یو موخ کې نیکنوم نه قبيله جوړ شي دا نوم د جد اعلاوي فنزل منزله الجد الادنى نو دا اعلی جد بر کوشي په زید جد ادنى د پلار په زمانه به راشي لري نکاح ویږي په فصل ان دی آسان دی بس دا می خبرې دي کوم دغه ګرانو ما ته لک ټول برو ګوري. اوس مسله دا د هدایت د شهادت الزور قصه راته کوي. مخکې دا گواهانو قصه و چې کوم رښتون کې گواهانو اوس شکل ثابت شي چې بلانکو گواہی ورکړي دا او د دروغ گواہی ورکړي دا اوس هغه سره څه کول پکار دي. نو د امام سے برای اداره صرف تشهیر به کو په بازار کې تعذير بنه ورکو اصحابین وای نه چې تعذير بم ورکو وو به تعذير داده قید کو به دا تعذير ده. امام سے وای صرف څه بکو تشهیر صاحبین څه وای تعذير به هم وي نور خبر کو ګوره تا. قال ابو حنیفه رحمه الله شاهد الزور چره او شهره فی السوق دا بز مشهورو بخار کی ولا اعذر تعذير بنور کوم النبي وهما. وقال صاحبين وي نوجعه خدردناک وهل بورکو ضربا بوالو سرا تکلیف بده تورکو بوالو سرا ونحبسه قید کو بهم وهو قول الشافعي رحمه الله قولم داده له داغود بر دلیل واوري ما روي عن عمر رضي الله عنه هغه چې کوم روایت شوی د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ انه ضرب شاهد الزور 40 صوتا والے کنو څو کوړی والے سلويخ کوړی وسخم وجهه مخه مله تور کړو. دا دې خبرې دلیل شلو چې تعذير شتا ولان هذه كبيره بل ورا دا د دروغ شهادت دا ګناي کبیره ده او دا سي ګناي کبیره ده چې دې کې نور ته ضرر ده ځکه چې خلاف چې گواہی ورکړي غو ته ضرر ده کنه دې لوس کامله سزا پکار ده تعذير پکار ده صرف تشهیر نه ده کافي. تشهیر مسله روانه ده وقت به تقدو ولان هذه دا د دروغ شهادت دا ګناي کبیره ده يتعدى ضررها رسیږي ضرر د دې ال العبادت وليس فيها حد مقدر حد نشتره چې موږ په حد اکتفا وکړو لہذا څه پکار ده دا قانون او قاعده را یاد ساتئ کوم ځکه چې ګناي کبیره او داغي ضرر نور ته متعدی وي او حد ولنی مقرر ال تعذيري دا قاعده ده کنه پوه نه شولې به دا تعذيري وقاعده د صاحب دی دی او ته اشاره وکړه دا مونږ نکاح کې ویلې ده. قاعده څه ده چې کوم ځکه ګناي کبیره وي او داغي ضرر نور خلکو ته متعدی وي یعنی ګناي متعدی وي او حد پکې نه نو التبا تعذير وي دلته مم اشاره وکړه.
ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد وليس فيها حد مقدر لهذا فيعذر تعذير ورکول کیږي. امام صاحب دلیل واوري. امام صاحب وی شهر قاضي شریح چو هغه صرف تشهیر کړي وهري نو کړي. الکه حناب خود تابعین تقلید نه کوي. امام صاحب څنګه د قاضي شریح تقلید کوي؟ جواب به تقلید نه کوي. اصل کې قاضي شریح د صحابه په دور کې قضا کړي و او صحابه سکوت کړي او اصل کې د اجماع نه دلیل نشي. دا اجماعي سکوتي د رد چانو کړي. ولو د امام صاحب دلیل دی چې ان شریح قاضي چې رحمه الله کان یشهره هغه تشهیر کولو ولا يضربوا اهل بينه ولأن الانزجار امام صاحب تقلید دلیل پیش کوي. ګورم اگر چې په وهلو کې تعذير کې قید کولو کې خ انزجار دی چې دا کار دی وکړو کنه په بڅوک د دروغ گواہی نه ورکي خودم رادا چې به بڅوک دام نه وي چې به ما د دروغ گواہی ورکړي ځکه به یریږي ما سره د غلوبي کیږي لیوانه غونه مزان پچاوا مزغلې بشي ځکه موږ مقصود دی چې به دروغ گواہی خلک راشي او که دروغ گواہی کوم ورکړي شي چې هغه واپس شي او به نه سړيږي پدن لګي پوه شوي کنه. سید انزجار به کې په کامله طریقه دی هغه به بڅوک دې ته تیاریږي نه چې ما د دروغ گواہی ورکړي. ولأن الانزجار چې يحصل بالتشهير دا خو منو ویلي بکلا دا حاصلېږي په تشهیر سره بس فیکتفا به بده به اکتفا کوونو پاتې شلو ضرب دار وسما کما قصه وکړه. والضرب وان كان مبالغه في الزجر ضرب چې اگر کدا مبالغه په زجر کې را کدا دی وکړه څوک بم به د دروغ گواہی نه کوي دا خدا ولكنه يقومان يعني عن الرجوع لیکن دا ضرب دا واقع کیږي معنی د رجوع نه څوک به رجوع په گواہی کې نه کوي. فوجب التخفيف واجب شلو نظرا الى هذا الوجه چې موږ دی وجه ته وګورو چې سباله نور خلک څوک چې په دروغ گواہی وکړي چې به رجوع ته تیاری. وحديث عمر على قد عمر جن حدیث سره چې امام صاحب نه باندې اعتراض کوو هغه خو څلوي کوړی وهله وکنه ور ضرب پکې رااله تعذير رااله کرانله نو جواب کوي بار ګوري عمر رضی الله عنه چې کوم وهل کړي هغه تعذيرا نو هغه سیاستنو بتوري مصلحت تعذير پتوري نو واله ولی تعذير کې قانون دار مولوی سبل ته دغه کې هدايه نکاح کې دي او حدیث ته پکې څوک چې په تعذير کې د حد درجه ته ورسیږي کنه نه دا وای دا ظالمانو نه دي حدیث کې به وایي راغلی دا ظالم دی. د حد اخري درجه 40 کوړي دي غلام چې حد قذف کې حد کېږي څو کوړي حد کېږي 40 د اخري درجه ده کنه نو تعذير چې کین دغه ته بنه راسي کني ظالمانو نه بای عمر زینو 40 سره رسیدل دي نو کدا تعذير وې 40 سره رسیدل ځکه تعذير کې حد ته رسیدل له ظلم دی. ظلم عمر زینو نه د څوک ویل شي چې هغه ظلم کړي په خبره باندې پوه شي معلومه شول چې تعذير نه دی. دیم تعذير کې دا نشته چې مخ تور کاغه مخ تور کړو پته ولګي تعذير نه بلکې دا څو سیاستانو دغه اساس دلیل وای نه دی. وحديث عمر رضي الله عنه محمول على السياسه اب السياسه محمول بدلاله التبليغ الى ال40 اغدا چې په دې دلیل چې هغه رسیدل او څلوي خطا او تسخیم په دلیل باندې مخې تور کړو. اوس راشي تشهیر څه ته وای یار امام صاحب ته وای ته تشهیر کې تشهیر څه مطلب دی؟ تشهیر دا دی د قاضي شریح نه چې کوم منقول دی چې هغه بازاري سړی بازار ته ولېګلو او بازار کې به پوجینو نیولې اعلانات به کول چې لکه دا سړی چې دی کنه ولېګلګ به پوره کو که بازاري سړی بازار ته به بوتلو او که چیرته بازاري بنو یو علاقې سړی به علاقې ته به بوتلو به پوجینو اعلان کو څوک به چور سکړي چاله که خلکو واوري کوم ځکه وړي خلک را جمع شوي وو قاضي شریح پتا سو باندې سلام وای اور سره دام وای چې دا سړی په دروغ گواہی ورکي د نزان بچ کې او خلک هم دې بچو ساتي دا بغټ شرمو چلا سنی ولې بازار کې رګرځي الکا قاضي شریح قاضي سے پتا سو سلام وای جج صاحب اور سره وای چې دا د دروغ گواهی نه ورکي ځان هم دې بچ کې خلک هم دې بچ کې دې ګرځي تاسیقین وکي د څو کسانو سره وشو نه به هغه په دروغ گواہی ورکي نه ورکي طالبانو له پکار د چې دا خامخا عملی کی وګورئ کوم دې ورسېدلو
بتفسير د تشهير منقول له د شريح رحمه الله نه فإنه كان يبعثه دبدا کس لګلو الى سوقه بازار ته ان کان سوقيا خپل بازار د دې سړي بازار ته چا بچ بدرو گواہی ور کړي وا کچریو بدا د درو گواہی ولا بازاري سړی و الى قوم له قوم ته بیلی ګلو کچریو برا غیر سوقي سړی تابع کله لګلو بعد الله سر اصل کې مازیګر کې خلک خراج مشوي فارغ ناستی کارنا اجمع ما كانوا چې ډیر جمع کیدون کی هغه چې دیو جمع کیږي معنا کم ټیم کې چې خ جمع کی ان مازیګر ټیمي کنه ويقولون دا فوجین به وي چې ان شريح قاضي چې يقرأ دا سی به تشهیر کولو شريح قاضي چې يقرأ عليكم السلام بتاسو سلام لولي من خو وګوره شريح نه یادو کنه من خو خپل قاضي یادو د سینې چې اوسې مونږ کابل کې ګرځاو به شريح قاضي درمانه السلام مونږ خپل قاضي یادو کا ويقول ان وجدنا هذا من دا سړی مونږ له شاهد زور اند درو گواہی ورکولا فحذروه ځان ته منک بچ کی وحذروا الناس ما منه او خلق وحذروا ذلك وحذروا الناس او خلق بچ کی منه دنا وذكر الشمس الائمه سرخسي رحمه الله ویلی چې انه يشهر عندهم ايضا چې د صاحبانو مسلکم دار چې تعذير سره سره به تشهیرم کوي چې تشهیر به کیږي د صاحبانو بنسبانم تعذير بڅنګ یلکا وهل والحبس قید کول بڅنګ وېدا بقاضي ته پرې دی هغه بګوري څومره وای اندازه بخپل لګي څومره قید کی ابا ګنا ته ګوري جرم دغه موافق جرم خدا غړي د دروغ گواہی ده خدای ته بګوري چې دې زمانه کې څومره قید پکار دي څومره ول پکار دي به بل زمانه کې څومره پکار دي بس هغه موافق پکار کوي والتعذير والحث على قدر ما يراه القاضي عندهما صاحب بنسباني كم شيء تعذير او حبس على قدر ما فاغ اندازه بين يراه القاضي شقاضييني يعني خو تخكاري عندهما صاحبين بنسباني بكيفيه التعذير سره ما ذكرنا في الحدود ام حدود کی ذکر کړي دیکھا چې داغي حد انتها هغه یو کم تلويخ دي کم اس کم ازید نه زیات ما او کم اس کم څومره دي درې تاسو پیږئ او به وهلو کې وهل خود زنا په حد کې می وهلی کنه نورو کې می نټول نزدیک تیز وهل چی کنه هغه په تعذير کې بهر د قصه د دې شوی دي وکیفیت التعذير ما ذکرنا في الحدود وسره شي جامع صغیر کې مکه مسله را مات کوي خو موږ خاصیات کې ویلو کې ادم وی شروع کې خصوصیاتو کې د هدايه په خصوصیاتو کې چې صاحب د هدايه کله کله دا سې کوي قدرت مسله ذکر کې جامع صغیر مسله ور سره ذکر کوي ولې لک فرق پکې تراشه اوس په جامع صغیر کې دي شاهدان دغه ده کنه دوه گواهان دي دوړو اقرار وکړلو چې موږ د دروغ گواہی ورکړي چې انه ما شهدا بزور من گواہی د دروغ ورکړي دا نور زړه خبره ده د قدرت والا شلم یضربا وهل کیږي بنا امام سے بنز باندې وقال يعذران او صاحبین وی تعذيرا به وهل کیږي دا خبره خو به زړه شو لګنه خدا خبره پکې نه وراله شاهدان اقر انه ما شهدا اقرارو کی چې موږ د دروغ گواہی ورکړي نه فائدہ پکې دار صاحب دی دای وی د جامع صغیر په دې عبارت کې چې دا گواهان په دروغ گواہی ورکړي دا به موږ څنګه معلومو دا په اقرار معلومیږي دا وی سره نه معلومیږي نور خبره کوم فائدة جامع صغیر دې مسلې دا ده چې ان شاهد الزور چې دی په حق ما ذکرنا په حق دا کې چې موږ ذکر کړل یعنی تشهیر دی حبس دی چې شه دی من الحكم کوم حکم مخکې ذکر شو کنه چې قید کو به او به کنه به او تشهیر وکړو دا هغه هو المقر على نفسه چې په خپل ځان باندې اقرار وکي بذالک چې ما د دروغ گواہی ورکړی دا پاتې شول دا مسله چې گواهان دی راشي هغه دی وی جی دیو د گواہی په دروغ ورکړي بده کار نه کیږي ولې لکه گواهان په نفي کې کې په اثبات کی دلته چې نور گواهان را لغوي چې دی گواهانو گواہی په دروغ ورکړي معنی دا رګي گواہی نفي کوي او می منی دا خو په نفي باندې شوی دغه چې وای دی گواهانو گواہی په دروغ ورکړي نو څه مطلب دی دی گواہی نفي کوي او گواهان په نفي باندې قبليږي فاما لا طريقه والا نشتري الى اثبات ذلك د دروغ ثابت ول ببینه باندې لانه نفي الشهاده ځکه دا خو د شهادت نفي ده او بینات چې دي للاثبات د پاره دي والله اعلم
پوه شولې بیا لږه